خانجی خنده ده شوکت اوجی شوکت خان شوکت شوکت دا خانه تاسو چت کوي الګ لیټ ته सूबाई चेयरमैन सबका सीनियर मिनिस्टर जनाब सिकंदर हयात खान शेरपाओ ता मुंदल तपरातक बांधे बखैर रैली हुई دا غونډه چې دا نن یو شمولیتی پروګرام دی کوم چې زمونږ ګران مشر ګل باچا د هغه خاندان کوم چې هغوی تعلق د عوامي نشر پارټۍ سره نن هغوی د عوامي نشر پارټۍ نه مستعفي کېږي په قومي وطن پارټۍ کې د صوبایي مشر په لاس باندې په قومي وطن پارټۍ کې د شمولیت اعلان کوي زه باقاعده طور ګل باچا ته خواست کوم چې هغه راشي او مشر دوی ته په خپل لاس باندې ټوکر وسل کړي کم زمونږ خوږ مشر چې دی د هغه تعلق د پاکستان مسلم لیگ نون سره هغه نن د مسلم لیگ نون نه مستعفي کېږي په قومي وطن پارټۍ کې د شمولیت اعلان کوي زه محمد خان صاحب ته خواست کوم چې هغه راشي او د مشر په لاس باندې په پارټۍ کې شامل شي نور مرګري چې دي زه به د مرګرو نومونه علم هغه به راځي چې مشر هغوی ته ټوپۍ په سر کړي رحمت علي خان او رحمت خان حاجي صاحب ته خواست دی چې عثمان حاجي صاحب فضل هادي والمحمد خان شیر باچا شیر باچا لال محمد اورنگزیب لال محمد جی اورنگزیب طارق فضل باچا فضل کرم حبیب اللہ سرزمین خان قیوم امیر صاحب علی محمد فضل باچا عمر باچا امیر باچا عرفان اللہ عطا اللہ ثناء اللہ زابر خان ہارون خان نعمان خان انوار الحق اظہار الحق فضل حق فیصل باچا
افتخار نثار خان خان سجاد اورنگزیب خان جی سبحان علی اچھا صرف بخیر علی اور شکریہ بیان اب مبارک سے جی أقبل سكندر على فنرك أولي جي أجي زمان كم جاي ده؟ أجي زمان تشارك أجي زمانة أوارد لك رواود نسي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدر اجلاس دلته په سټیج باندې موجود د قومي وطن پارټي د صوبې عہدیداران د سوات ضلع چیرمین او د هغوی کابینه د پی کې 5 چیرمین او د هغوی کابینه او زما د دې بنگلادیش د محلې مشرانو عزتمندو د ټولو کې اول د خپل رخه او د قومي وطن پارټي د ټولو کارکونانو د رخه ګل باچا صاحب شیر باچا صاحب محمد خان حاجي صاحب رحمت حاجي صاحب فضل هادي حاجي صاحب کرم خان او د هغوی سره چې کوم ګڼ شمېر نور عزتمند مشران عثمان منیجر صاحب نور چې ګڼ شمېر بعضې نومونه به مانه پاتې شوي
د هغه ټولو مشرانو، ټولو عزتمندو، ټولو ځوانانو زه ډېر زیات مشکور یم چې هغوی نن کم عزت مونږ له راکړو، کم د مینې او د اخلاص اظهار یې وکړو، کم د ملي مشر جناب آفتاب احمد خان شیرپاو باندې د اعتماد اظهار یې وکړو. مونږ ورته دا یقین دهاني ورکوو چې ستاسو د اعتماد باندې به مونږ پوره راځو، ستاسو به هر وخت مونږ تاسو سره به ورورولي کوو به، ډله پره به کوو به او یو بل له به هر وخت لاس ورکوو به. ستاسو دا نن کم چې په مونږ باندې اعتماد کړی دی د هغې مونږ ډېر زیات مشکور او ممنون یو. په دې باندې زه ډېر زیات خوشحاله یم چې دا یو داسې خاندان دی چې دوی یو خبره چوکي نو بیا په هغې باندې قایم او دایم وي. او په دې هم خوشحاله یم چې دې کې ډېر داسې ملګري هم دي چې چا زمونږ مشرانو سره هم وخت تېر کړی دی. نو یو ځل بیا زمونږ هغه کور روغ شو، زمونږ هغه ورورولي بیا را تازه شوه. زه په دې باندې ډېر زیات مشکور او ممنون یم د دوی او دا تسلي وله ورکوم چې انشاءالله ستاسو په هر خدمت لپاره به مونږ حاضر یو. ستاسو د هر مشکل کې هر دغه کې خدای پاک د تاسو باندې څه نه راولي، خو مونږ به تاسو سره ولاړ به یو او تر مرګه به انشاءالله دا ورورولي چې دا به پاتې شي. زه نن د پی کې 5 تنظیم لم ډېره مبارکي ورکوم. وختي هم ډېر ښه پروګرام وشو، ډېر شمولیتونه پای کې وشو. دا یو ډېر برکتي شمولیت دی. دا هم دوی له زه مبارکي ورکوم. دا زه تمه لرم چې دې مینګورې سره زموږ د خاندان یو خپل مینه ده، یو خپل یو تعلق پاتې شوی دی. د شهید وطن حیات محمد خان شیرپاو دلته کې ډېر تعلق و. د سوات سره د هغه یو خپله ډېره مینه وه او د دې ځي خلکو هم هغه سره مینه وه. زه دا غواړم چې که هغه د پی کې 5 زموږ مشران دي، که هغه د ضلع مشران دي، چې دوی دوباره ټولو هغه زړو مشرانو پسې ټولو پسې وګرځي او دوباره هغه د شهید وطن حیات محمد خان شیرپاو د وختو هغه ملګري، د هغوی بچي، د هغوی کم اولاد چې دی هغه ټول را یو ځای کول پکار دي چې مونږ دوباره دلته کې دغه ثابته کړو چې دا سوات چې دی دا د قومي وطن پارټۍ ګډ او انشاءالله دی او انشاءالله را روان دی. زه د هغې ټولو ځوانانو چې چا نن ډېر مونږ له عزت راکړو، ډېر جوش و جذبې سره زمونږ دا پروګرام یې کامیاب کړی، هغوی له مبارکي ورکوم. خصوصا پکې د اف سی ګروپ چې دی د هغې ځوانانو ډېره زیاته خصوصا شکریه ادا کوم. انشاءالله راځو به ستاسو د خدمت لپاره، ستاسو د مسایلو د حل لپاره به هر وخت حاضر یو. او انشاءالله څنګه چې شهید وطن حیات محمد خان شیرپاو د قوم لپاره قرباني ورکړې وه، د خپل وینې قرباني یې ورکړې وه، هغه شان ته وینې قرباني به ورکوو. په تاسو نه وروستو کېږو به را ډېره مهرباني. شیربادر خان او وکیل صاحب او د ټولو مېلمنو ته، خپلو مشرانو کشرانو ته د زړه د کومې نه سلام علیکم ویم. ډېر دغه نه کوم، خو چونکې د یو سړي چې مشر نه وي نو هغه داسې پوره کامل دغه نه وي. مشر موږ له پکار و او مشر موږ له خدای پاک په هر حال د خپلو مشرانو کشرانو په دغه باندې هغه مشر موږ وټاکو او موږ له خدای راکو. چونکې د دې لپاره نور د خدای تعالی دغه یې موږ له داسې دغه هېچا نه دغه کړی. په هر حال خو امید د دغې خبرې کوو منځ کې پکې د شوکت خان که ناظم و او که نو، خو زمونږ هغه خدمت او زمونږ هغه منډه تړلی خپه نه را کړې ده او د خپل وس مناسب تپوس پوښتنه یې کړې ده. زمونږ ډېر وخت خو خیر دی نه اخلمه، خو سرسري به یو 2-3 ټکه وکړم چې یاره د دې په وجه باندې موږ د شوکت خان ته، سکندر حیات خان ته، د خپلو شیربادر خان دلې ته دا خو جو زمونږ به په پوښ دا ځای ولاړي، زمونږ به نور څه داسې څه ډېر څه دغه نه راځي او خدای دې خیر راپېښ کړي. که راشي هم نو موږ هر سړی کوشش دا کوو چې په خپله یو کار کېږي نو خپل مشران نه دغه کوو. خو چونکې کولی شي او زمونږ خلاف بیا داسې یو دغه یي او د هغو په پوښ باندې په تاڼه کې، په تحصیل کې، په جرګو کې، په یو ځای بل ځای کې د هغو په پوښ باندې
سیاسي خلک او رهنما ولاړي او هغه تپوس کوي او دغه کوي د خپل نو موږ دا غواړو چې یاره زموږ هم داسې مسایل راځي راتلی شي انسانان یو په دې دنیا کې اوسېږو په دې معاشره کې نو د دغې خبرې دغه کوو چې یاره زموږ هم په دې پوش باندې دی ولاړي او موږ یاری نه او زموږ هم تپوس کولی شي چې یاره او دا ولې دا ظلم کېږي دا زیاتې کېږي نور کارونه د اورېدو خبره هم کوو څه زمانه مخکې پکې د نونو په وخت کې مونږ هم هغه خلک زمونږ څه وفات شوي دي مړه دي بختي تاڼهدار صاحب او میرزا صاحب او دا کسان مسان زمونږ د شیر علي خان زمونږ د سبحان علي پلار او مونږ داسې ډېر کسان نو مونږ به وو خو چونکې زمونږ میل میلاو د شیرپاو خان سره سکندر حیات خان سره نه دی شوی په وجه داسې شي چې هغه به نو موږ مخې ته پرېښودنو اوس چونکې زموږ سره دا مسله شوکت خان او شیربادر خان او وکیل صاحب دي دا خبره وکړله چې وروره موږ خو به دلته کې یو کوو به خو خدای نه خواسته که ستاسو داسې مسله راغله نو تاسو به سکندر حیات خان سره ځان له ډایرک هم میلاوېده شئ او هغه خپله خبره د هغه سره کولی شئ نو موږ په دې خبرو باندې مطمئن شو او انشاءالله امید د خدای نه کومه چې موږ به په دې خپل دغه کې پوره یو اوس زه نور خپل په دې ځای خپله خبره ختموم ټولو ته په جمع السلام علیکم